نو مونږ جواب کې وایو چې دا بدعت فی الدین نه دی، دا بدعت للدین دی، د دین د ترقۍ دپاره دا سبب دی چې دې ته صلای مرسله ویلی شي. احسان بابر دا سوال کړی دی چې په تبلیغ کې 3 ورځې چې څه روزه چې ورته ویلی شي یا چیله یا 4 میاشتې یا کال، دا په احادیثو کې شته که نه؟ د دې جواب دا دی چې 3 ورځې تبلیغ کې وتلم فرض نه دي، چیلم فرض نه ده، 4 میاشتې لګولم فرض نه دي، کال لګولم فرض نه دي، بلکې دومره علم کول فرض دي چې انسان په حلال اور حرام وپیژني. 24 घंटे زندگی به دې څنګه تیری؟ په دې وخت کې د الله څه حکم دی؟ دا علم فرض دی. طلب العلم فریض على كل مسلم وفي روايه على كل مسلمه، چې دا علم طلب کول فرض دی. علم تفصیلی تری مراد نه دی علم اجمالی چې حلال و حرام پیژني، مباح مستحب پیژني، په هر سړي باندې په هر زنانه باندې. اوس یو سړی بوډا شوی دی، اعضاو کار پرې ښودی دی، ذهن یې هغه رنګې تیز نه دی، نو دی به څه کوي؟ ظاهره خبره ده د علم تفصیلي نشي زده کولی. دا د دې لپاره یو ترتیب دی، 3 ورځې 4 ورځې. فی نفسه 3 ورځې لګول فرض نه دي، 4 ورځې لګول فرض نه دي، 4 میاشتې لګول فرض نه دي، لیکن دا د دین د زده کولو دپاره یو سبب دی، یو وسیله ده، یو ذریعه ده. دې ته صلاح مرسله ویلی کېږي. لہذا دا 3 ورځې لګول 4 ورځې لګول فرض نه دي، دین زده کول فرض دی. البته دا د دین د زده کولو لپاره وسایط دي، ذرائع دي، وسیلې دي، لہذا دا په بدعت کې نه راسي. یو امر بدعت دی که نه، د دې لپاره 2 شرطونه دي. یو شرط الاحداث فی الدین، چې دا په دین کې نوی کار وي، او دویم التدین، چې دې ته دین ویلی شي. من احدث فی امرنا، حدیث کې راځي کیا چې زمونږ د دین په باره کې نوی کار ایجاد کو، فی امر نه ویل دي. لہذا که یو کار د دین د پاره شو، مثلا جماعت کې سپیکر لګولې ده، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو سپیکر نه و، دارنګې تا مدرسه جوړه کړله، غټ تعمیر دی جوړ کړلی، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خدا شی نه و. جلسه کوي، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خدا شی نه و. نو موږ جواب کې وایو چې دا بدعت فی الدین نه دی، دا بدعت للدین دی، د دین د ترقۍ دپاره دا سبب دی چې دې ته صلای مرسله ویلی شي. او دویمه خبره التدین، چې دین به ورته نه وایي، دین به ورته نه وایي، دا به ذهن کې نیت ساتي چې دا یو سبب دی، یو ذریعه ده د احیای دین دپاره. نو دارنګې دا چیله لګول، سیروزه لګول، 4 میاشتې لګول، دا فی نفسه فرض واجب نه دي، بلکې دا وسائط دي د دین د زده کولو دپاره. والله تعالی اعلم.